نبی علیہ السلام چراغه چې وی کته حمزه رضی الله تعالی عنہ ډیر دې هندي خپل غلام چې د دنوم وحشي دم بیا وروسته ایمان راوړی دا تیار کړو دا ډیر سیده تیراندازو دا به تیر نه خطا کېدو ډیر په مشکله به خطا هندي دې وحشي ته ویلو چې ای وحشي ای زما غلامه چې زما څومره سونه ده دا ټوله بستی او تا به ازادو خو حمزه رضی الله تعالی عنہ دا به شهید دی ولې د زما بچی زما رور او زما پلار د په جنگ بدر کې مردار کړي نو پام کوه چې دا د نه خطا نشي دا به شهید کې وحشي په خپله فرمایي و یو غټ کاڼی و زه د هغې شاته پټ وم او حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې جهاد کو چې د مخې ته به څوک نه راته طلحه دا د کافرو طرف نه علم بردارو حمزه رضی الله تعالی عنہ چې پې ورغی غزار یې پې په سر یې دلته لړل به د هغه توره یې راواخیسته په دوو تورو یې جهاد کو او کافر به کوشش کو چې د مخې ته څوک ورسي یو څو کسان یې ځان نه وړاندې کړ او دغه وحشي دا وله د کاڼي شاته پټو د لرې نه یې پې تیر غزارو او حمزه رضی الله تعالی عنہ د نوم نه لاندې ولګېده او راپرېوت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو وحشي پخپله فرمایي وی بیا ما منډه کړه او هندي ته مې وویلو چې زه ګوره آزادم شوم او ما له به دومره سونم راکړې تا راته ویلي او راشه حمزه رضی الله تعالی عنہ مې شهید کړی وی هنده راغله او چاړه ورسره وه او د حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه مبارکه یې وڅیرله د هغې نه یې کلیجي راوویسته او په دې باندې چکونه شروع کړه چکونه یې پې لګول که چا دې دا کوشش کو چې دا سینه به زه ټوله خورم تاریخ ابن کثیر لیکي وی دې هغه کالیجي خوړله خو لاندې یې تېرېدله نه ولې کچه وه نو وی دومره ظلم یې بیا وکړ چې اوی چکوله او چکولو سره به یې غورځوله دغه په سینه باندې ټوټې یې کړه غوږونه مبارک یې وله کچ کړ پوزه مبارک سترګې شونډې مبارکې دارسې وله کړ او بیا یې وله په دې وجود مبارک ور وغورځول نو نبی علیہ السلام ته چا عرض وکړو د الله پیغمبره ستا تره هغه یې شهید کړی دی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ما ورولې دا ګوره د نبی علیہ السلام تره مو او رضاعي رورې مو یو زنانه وه صوبیه هغې حمزه رضی الله تعالی عنہ ته هم پی ورکړې وي او کله چې نبی علیہ السلام پیدا شو هغه له هم پی ورکړې نو رضاعي رونه او تره نبی علیہ السلام چې راغی چې وی کته حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیبه حالت کې شهید دی پروت نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زبم دغه رنګې بدل د دین اخلم فورا الله یاتونه راولېږل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين چې بدل اخلم دغه رنګې به واخلې برابر یې واخله زیاتی ونه کې او که صبر دې وکړه نو صبر ستا دپاره ډېر ښه دی الله صبر نه خوښوي نبی علیہ السلام فرمایل زه به صبر وکړم او بیا یې وفرمایل که چېرې د خلقو د وجه نه وه نو ما به حمزه رضی الله تعالی عنہ همداسې پرېښی وی ما به دفن کړی نه وی پرېږدې چې د قیامت په ورځ همدغسې ودرېدلی خو صرف دفن کوم یې په دې وجې چې حمزه رضی الله تعالی عنہ بیا به خلک ووایي چې خپل تره یې همداسې پرېښی نو بیا نبي علیہ السلام دا دفن